سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل كذلك على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. امام بخاری رحمه الله خپل کتاب شروع بدء الوحی سره کړی ده. بدء الوحی معنی د وحی شروع چې وحی په کوم حالاتو کې او په کومه زمانه کې او په کوم ترتیب باندې را شروع شوی ده. دا باب قائم کو باب جوړ کو باب بدء الوحی وکيف يعني باب كيف كان بدء الوحي وقول الله تعالى إن أرسلنا إليك وإلى نوح والنبيين. دا آية ذكر کو پکی او باقی کی اولنی حدیث بیا ذکر کو انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى چې د اعمال اعتبار په نیت باندې او د انسان د لپاره به اجر د هغه ملويږي کوم چې هغه نیت کړی. په نیت باندې به فیصله کیږي. که نیت خو جو نتیجه به هم خراب کیږي او که نیت خراب ہو جو نتیجه به هم خراب راخیږي. بېشکه د مونځ گئی بېشکه د حج گئی د بیت الله د روزانه په متعدد د الله رضا نه وه او نه د الله خوشحالي نه وه او نه د دا و چې ما ته به خلک ډېر زیات توقع کوونکي ووایي او زما به خلک په دې باندې قدر وکړي او عزت به وکړي. نو دا د دې نه خو هغه هسې په زور کېناستل د ډېر زیات غوره او بهتر. ځکه چې ده د الله سره په عمل کې د الله سره ریا او دکاوه او مخلوق یې د الله سره شریک کړو چې زما د مخلوق خوشحاله شي. په اعمالو باندې چې چا دا نیت کړی دی چې په دې به زما د مخلوق خوشحاله شي نو خالق ته هم خبر شو او مخلوق خو به خوشحاله شي او که نه شو مخلوق په چا به ورګي څه شي. مخلوق په خپله محتاج دی نو بل له به څه ورګي. نو اولنی باب چې قایم کړو هغه په بدء الوحی سره چې د وحی ابتدا په څه طریقې سره شوې. په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې د انسان تکمیل چې دی هغه په وحی سره کېږي په عقل سره نه کېږي. عقل د مختلفو خبرو ادراک خو ضرور کولی شي لیکن بعضې خبرې داسې دي چې په هغې کې بیا عقل عاجزه دی عقل د هغې اعتبار نه شي کولی. او اولنی حدیث پکې انما الاعمال بالنیات د دې دپاره راوړ چې د اعمالو کې وزن چې دی هغه په نیت سره راځي. بیا کاغی پسې دویم نمبر حدیثی چې ذکر کړی دی نو په هغې کې دا ذکر کړی دی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت دی هغه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړی چې کیف یاتیک تا ته وحی څنګه راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې احیانا یاتینی الوحی کسلسله الجرس. کله کله خو وحی داسې راځي لکه چې زنجیر او ټلی څوک وهي د هغې غږ کړنګارې لکه په ټلیفون چې ټلی راشي. سندره نه خالی ساده ټلی چې په ټلیفون راشي لکه دا پی ټي سی ایل ټلیفون چې هغې کې مې ټلی شي د اوږدې اوږدې ټلی
دغسې غونته کې ټلی اواز اورم او د هغې یو مفهوم او مطلبي او هغه ماته په ذهن کې په زړه کې اچولی کېږي او هغه زه راجمع کوم او چې کله د وحي هغه کافیت ختم شي نو زه هغه په الفاظو کې بیا بیان کړم. کله وحي داسې راځي او کله وحي داسې راځي چې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې خبره براه راست ور اچي او کله داسې وحي راځي چې حضرت جبرائیل علیه السلام په خپله باندې راشي او د انسان په شکل کې غالبا به د دحیه قلبي په شکل کې راته او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کینی او هغه ته د قرآن مجید آیات تلاوت کی او رسول الله صلی الله علیه وسلم اوري او بیا چې هغه لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ژبه باندې ادا کوي او د وحي یو کاتب را طلب کړي او هغه وحي الفاظ په کاغذ باندې په قلم باندې د لرګي په تخته باندې په هډوکي باندې په هغه زمانه کې داسې شیونه نه دا مطابع او دا فریسونه او دا شیونه خو نه نو بس په څه شي باندې ولیکلی شي هغه محفوظ کړی شي. دویم حدیث یې دغه ذکر کړی او د هغې پسې بیا بل حدیث یو دا راوړی دی چې د وحي سلسله په داسې انداز کې شروع شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو اول په سر باندې خلوت ډېر زیات خوښ شو او یوازې کېناسته یې خوښ او د هغې دپاره به چلهکشي کوله په غار حرا کې او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه به یو حصه د خپل خوراک څښاک یو توشه به واخیستله او غار حرا ته به لاړ شو. غار حرا ته به لاړ شو نو هلته په غار کې به ناست نو د عبادت به په څه انداز سره کو د هغه زمانې چې کوم طور او طریقه و هغې ته ملت ابراهیمي ویلی کېدو لیکن شرکیات پکې داخل شوي هو ملت ابراهیمی داغه ملت ابراهیمی په ترتیب باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله عبادت کو او په غار حرا کې به داسې غار حرا یې دې دپاره خوښ کړی چې د هغې نه بیت الله شریف واضح ښکارېده نو په یو وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت الله لیدل کول او هم به د الله تبارک وتعالی سره مراقبه کوله او د الله تبارک وتعالی تسبیح او تهلیل به هم کو او چې کله به رسول الله بیا داسې وخت به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغی چې شپږ میاشتې لا نبوت ته پاتې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې څنګه خوب ویني د ورځې هغه شانتې ښکارېږي او بیا پکې داسې حالات هم راغلو چې ناڅاپي شاته نه آواز راغی مخې نه آواز راغی ښی طرف نه آواز راغی بل طرف نه آواز راغی کله ونې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام کوي کله ګټې سلام کوي او څه شیخ کاریږي نه په هغې کې بیا په آخر کې په غار حرا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او جبرائیل علیه السلام راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې اولوله اقرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب کې دا ویل چې زه قاري نه یم څنګه اولوله نو بیا یې ځان سره ونیو او زور یې پې وکړو بهرحال خبره بیا ډېره زیاته اوږدېږي درې پیرې دا قصه وشوه او بیا یې ورته دغه سورت علق 15 آیتونه حضرت جبرائیل لوستل او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لوستل شروع کړل او د هغې نه بعد بیا کور ته راغی او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دغه چونکې یخ وره شوی نو د هغې د وجې نه څادرې کمبلې پې واچولې پټې کو او چې کله ګرم شو برابر شو نو بیا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وویل چې ما سره داسې واقعات شو ورقه ابن نوفل د حضرت خدیجه د تره زوی و هلته کې هغې لی بوتو هغه لی بوتو او هغه ته چې وضاحت وشو چې دا واقعي د الله تبارک وتعالی رسول دی دا چې څوک راغلی د جبرائیل علیه السلام بیا د هغې نه بعد څه وخت دپاره وحي منقطع وه خو بهرحال ما دا خبره تاسو ته وکړه چې وحي د کتاب ابتدا په وحي سره وشوه او د وحي په اول سر باندې حدیث انما الاعمال بالنیات راوړ او په آخر سر کې بیا په هغې کې د هغې پسې چې دنه کتاب الایمان شروع شو ایمانیات ټول راغلو او په آخر کې اوس دا آخر کې کتاب التوحید راوړ او په کتاب التوحید کې د ټولو نه په آخر کې دا باب راوړ چې باب قول الله ونزع الموازین القسط لیوم القیامه دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې په اعمالو کې وزن چې راځي دا په څه سره راځي د اعمالو وزن چې دی هغه په نیت باندې دی یو د سبحان الله کلمه چې ده په هغې باندې نیمه تله ډکېږي
او یو الحمدلله چې دی په هغې باندې تا مرتله ډکېږي، لیکن چې دا اله به پرې ډکېږي چې په نیت سره وویلی شي، په یو داسې حالت سره وویلی شي چې د الله سره د ده یو ربط یو تعلق یو جوړ د هغې په بنیاد سره وویلی شي، نو بیا په دې کې دا صفت وي. او که نه دغسې هسې سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله. او مولانا رومی رحمه الله او فرمایل بر زبان تسبیح و در دلگاه خر ایشونی تسبیح کې درد اثر، چې ستا په ژبه تسبیح ده او په زړه کې دي د غواګانو د خرو ذکر او تذکري سوچونه چلیږي، د داسې تسبیح به څه اثر دا خدا هغه زمانې د خلکو دپاره مولانا رومي رحمه الله ویلیو. لیکن زمونږ حالات چې دي که نه مونږ ډېر چونکې کمزوري مونږ کمزورتیا طرف ته روان شوي، پستۍ طرف ته روان یو. مولانا عمر پالنپوري رحمه الله تعالی د ریوڼ په اجتماع کې د علماو په بیان کې دا شعر په بل انداز سره ویلی و. هغه په دې کې لږ تبدیلي وکړه. هغه دا ویل وی بر زبان تسبیح و در دلگاه و خر ای چونی تسبیح هم دارد اثر، چې په جبر تسبیح یا په زړه کې دي د غوا او د خر ذکر تذکره چلیږي، داسې تسبیح کې هم اثر شته. اور بے فرمائے ارے میاں گالی تو نہیں دے رہا نا، گالی تو نہیں دے رہا، سبحان اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ کہہ رہا ہے. بے شک دل میں گائے کا ذکر ہے، دل میں گدے کا تصور ہے، لیکن زبان سے تو سبحان اللہ کہہ رہا ہے نا. جوابانے کو سبحان اللہ وہی پخلی کو سبحان اللہ وہی الحمدللہ وہی دتی الحمدللہ بم سنه سا اثر به ضروری، هغه کامل اثر به نه کم اثر چې ما تاسو ته ویل کنه چې په یو سبحان الله باندې نیمه تل ډکیږي او چې الحمدلله سره ونه تامه تل ډکیږي، دغه اثر خو بیا نه. لیکن دومره خو اثر چې په یو نیکی باندې الله تبارک وتعالى د لسو نیکیانو اجر او ثواب ورکوي. په یو سبحان الله د لسو سبحان الله اجر او ثواب ملويږي، او په یو الحمدلله به د لس پیرې د الحمدلله اجر او ثواب ملويږي. دومره خو وي د دې نه خو به کم نه، ځکه کم از کم د الله نوم خو اخلي که نه. نور دومره کسان نه دي چې هغه سندرې وایي، هغه ډنګ ټکور کوي، دا په سړکونو باندې ګاډي رواني او په هغه کې د ډوب 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 د اواز راځي. د دې څه معنی ده، څه مطلب دی د ډوب ډوب؟ خپل مازغه هم خرابوي، د بل هم خرابوي. څه فایده دغه شته چې د دې په ځای یو سړی سبحان الله وایي الحمدلله وایي، نو که په دغه ډب ډوب باندې ګناه دی که نه، که په دغه ډب ډوب باندې ګناه دی، نو په دې سبحان الله او الحمدلله باندې اجر دی. بیا په مقابله کې به اخلي، په مقابله کې به سړی اخلي چې یو غلط کار باندې ګناه دی، نو د هغې مقابل چې کوم عمل و په هغې باندې بیا اجر او ثواب. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع فرمایل چې انسان چې سبا کی سحر کی د باندې 360 صدقې لازمي، او په هغې کې بیا صحابه کرامو عرض وکړو چې یا رسول الله دومره زموږ طاقت کم څه دی چې موږ به 360 صدقې ورکوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې سبحان الله صدقه ده، الحمدلله صدقه ده، لا اله الا الله صدقه ده، الله اکبر صدقه ده. او د یو سړي د خپلې حلالې بیبي سره کوروالی چې دی دا هم صدقه ده. نو هغه سائل تپوس وکړو چې یا رسول الله دا خو خپل حاجت پوره کوي، د دې په دې باندې څنګه صدقه ده؟ وی که چېرته کې دی د ګناه یې کولی که نه، په هغې به ګناه وکړو، په هغې به سزا وه که به نه وه؟ وی او ووپی. نو چې په هغې ګناه باندې سزا ده، نو په دې عمل باندې چې دی په حلاله طریقې سره یو کار کوي، په دې باندې اجر او ثواب دی. د مسلمان عمل چې دی هغه د اجر او د ثواب نه خالی کېږي، خو اعتبار د نیت دی. که چېرته کې نیت یې صحیح کړی نو بیا به عمل باندې اجر پوره میلاویږي. د حدیث په د ویلو په شروع کې دي کسا دي کم چا چې قرائت کو یو اوږد قرائت نمونه واغستل، مسلسل نمونه چې تقریبا 30 یا 40 نمونه دي واغستل.
دا د دې څه مطلب دی؟ حدیث دوه کلمې دي او نومونه پسې دېرش او څلېرویشت ذکر شو. د دې څه مطلب شو؟ د دې مطلب دا دی چې زموږ د دین چې دی دا موږ ته په سند میلاو شوی دی، دا موږ ته مسلسل په سند سره حاصل شوی دی. اوس زمونږ او د امام بخاري رحمه الله په منځ کې څومره واسطې دي او بیا د امام بخاري رحمه الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې څومره واسطې دي. په څه طریقې سره دا احادیث موږ ته رانقل شوي دي او ضبط شوي دي او دا یاد شوي دي، بیا دا په کتابونو کې لیکلی شوي دي، ځکه چې وروستو زموږ د خلکو حافظې دومره نه دي چې په یاد کړي. نو بیا دې خلکو باندې خدای پاک په کروڑونو رحمتونه نازل کړي چې دا ضبط کړو، په کتابونو کې ولیکل. او دې زحمت نه موږ خلاص کړو چې موږ دا یو کلمه په یادول شروع کړو. موږ ته قرآن مجید یادول ګران دي، نه موږ به دا غټ غټ کتابونه څنګه یاد کړو؟ نه دا ردي او ډېر غټ احسان دی په دې امت باندې چې دا هر څه ضبط کړي دي. بهرحال سند زمونږ نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دریو حصو باندې تقسیم دی. اولنې حصه زمونږ چې دا هغه د شاه ولی الله رحمه الله پورې ده، او دویمه حصه د شاه ولی الله رحمه الله نه د امام بخاري پورې ده، او دریمه بیا د امام بخاري نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ده. او باقي کې حدیثونه هغه کوم اخره حصه چې دا خو د هر یو حدیث جدا جدا سند دي. د امام بخاري رحمه الله د 1000 نه زیات استادان او د هر یو استاد نه جدا جدا حدیث حاصل کړي دي. هغه حدیث په خپل سندونو سره ذکر کړي دي. او د شاه ولی الله رحمه الله نه د امام بخاري پورې سند چې کوم دی هغه محکم مستحکم مضبوط دی، په کتابونو کې لیکل دي. دغه یادول د هر چا نه په بس کې دي او نه په طاقت کې دي. البته که چا یاد کړو نو بهتره خبره ده، مستحب ده. لیکن د یو عالم دپاره، د یو فارغ التحصیل دپاره د خپل استاذ نه واخله د شاه ولی الله رحمه الله پورې سند یاد باندې یاد ساتل دا په منزله د واجب دي، په منزله د فرض دي. لکه څنګه چې زمانه اوس چاته پوښتنه کو استاد سنم دې زه ورته خپل نوم وایم، ما ته ویل چې د پلار دې سنم دې زه ورته وایم چې مولانا حسام الدین رحمه الله. نو وایي ما ته وایي ستاره نگاه، نو زه وایم چې قاضي عبدالرحمن رحمه الله. دومره په ما باندې د فرض دي چې ماله دومره خو کم از کم پته وي چې زما دومره نسب شته. د هغې نه اخوا په بره باندې چې زمونږ کوم سند دی او کوم ترتیب دی او زما د نیکه صاحب پلار څه نوم او بیا د هغه د پلار او بیا د هغه د پلار او بیا د هغه د پلار، دا هم بهتره ده چې ما ته یاد دي. خو که نه یاد نو دا ضروري نه دي، خو دا درې نومونه یادول ضروري دي. دغه شانتګي د یو عالم دپاره د شاه ولی الله رحمه الله پورې خپل سند په یاد ساتل لازمي دي. زمونږ استاد د حاجي فهیم صاحب استاد یو استاد حضرت شیخ سلیم الله خان رحمه الله تعالی رحمتا واسعتا، هغه زمونږ استاد. او د هغوی استاد حضرت شیخ حسین احمد مدینی رحمه الله او مولانا اعزاز علي رحمه الله، او د هغوی د دواړو استاد حضرت شیخ الهند رحمه الله، او د حضرت شیخ الهند استاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله، او د مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه استاد شیخ عبدالغنی مجددی رحمه الله، او د هغوی استاد چون شاه محمد اسحاق رحمه الله، او د هغوی استاد شاه عبدالعزیز، او د شاه عبدالعزیز ټول احادیث د خپل پلار حضرت شاه ولی الله رحمه الله نه حاصل کړي. دا زما سند قرائت دی چې په دې ترتیب سره ما سبقا احادیث د خپل استاد حضرت شیخ سلیم الله خان صاحب نه لوستلي. بعضې ما په خپله قرائت کړی دی، بعضې زما ملګرو کړی دی، بعضې حضرت شیخ صاحب په خپله باندې تلاوت کړی دی او باغې باندې شرح هم کړی ده. د دې نه علاوه سند اجازت هم زموږ اجازت سندونه هم ډېر دي. په هغې کې یو سند زما داسې هم دی چې په هغې کې زما او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې په صرف 19 واسطې پاتې کېږي، صرف 19 واسطې په ثلاثي احادیثو کې، او په رباعیو کې چې کوم کې د امام بخاري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کې څلور واسطې دي، هغې سره بیا هغه تلس کېږي. او ډېر کم احادیث په بخاري کې داسې دي چې هغې کې واسطې 5 3 پکې هم کم دي او 5 پکې هم کم دي، 4 پکې عام غالب دي چې د امام بخاري استاد بیا دغه استاد بیا دغه استاد بیا دغه استاد، دا 4 دا پکې اکثر دي.
او دا درې واسطې چې نه دا پکې صرف 23 روایات داسې دي چې هغې ته ثلاثي ویلی کېږي او د خماسي مقدار معلوم نه دی چې دا څو دي خو بهرحال هغه کم دي زیات نه دي نو بهرحال یو خو دغه سند شو د هغې نه بعد بیا امام بخاري رحمه الله چې کومه ترجمه ذکر کړې ده باب قول الله ونزع الموازین القسط لیوم القیامه د الله تبارک وتعالی د دې قول معنا او مطلب چې موږ به تلې د انصاف کیدو د ورځې د قیامت دپاره لیوم القیامه د ورځې د قیامت دپاره یا لام په معنا د فی باندې دی یعنی فی یوم القیامه په ورځ د قیامت کې تلې د انصاف جمع راوړې ده نو آیا غنې تلې دي او که یوه تله ده په دې کې هم مختلف اقوال خلکو ویلي دي بهرحال یا خو به داسې وي چې د هر عمل دپاره به جدا جدا تلی د هر یو شخص دپاره به جدا جدا تلی نو بیا خو جو جمع شوه جمع حقیقي شوه او که چېرته کې داسې نه د هر یو عمل دپاره جدا جدا تله نه او د هر یو شخص دپاره جدا جدا تله نه یوه تلی نو بیا په دې باندې چونکې دا بېشماره اعمال پې وزن کېږي زما اعمال پې وزن کېږي د ده اعمال پې وزن کېږي د ده پې وزن کېږي د ده پې وزن کېږي نو دا بېشماره موازین شو بیا نو بیا هم دا جمع شوه او یا داسې هم کېدی شي چې ټیک ده بالکل یوه تله ده لیکن د تعظیم دپاره د هغې په جمع سره ذکر کړې ده او د دې تلې صفت او حیثیت دا دی چې د دې په منځ د دوه چاپړې دي که څنګه چې پخوانۍ تلې وي یا اوس هم د موجوده تلې د دې لرګو په ټالونو کې هغه لګېدلي غټې غټې تلې نو په هغې باندې یو ډنډۍ او په ډنډۍ په منځ باندې یو کپړه لګولي د هغې نه نس یې اوچته یې یا هغه ځوړنده کړي او د هغې ډنډۍ هغه سیدولي ته ګوري چې وزن برابر شو که نه شو برابر یوه چاپړه دومره غټه ده چې دا ټول اسمانونه او ځمکې راغونډې شي او په یو چاپړه کې کېښودی شي نو هم په هغې کې وسعت شته راځي پکې او دا تله به کېښودی کېږي نو د دې د نیکیانو هغه چاپړه چې ده هغه به د عرش ښی طرف ته راځي او د ګناهونو هغه چاپړه چې ده هغه به د عرش کیڼ طرف ته راځي او جبرائیل علیه السلام به دا په خپله باندې اوچتی او میکائیل علیه السلام به دې ته ګوري چې تله په څه طریقې سره وزن کېږي وزن په څه انداز سره کېږي نو فرمایي چې وان اعمال بني آدم او قولهم یوزن چې اعمال د بني آدمو او اقوال د بني آدمو چې دي دا به وزن کېږي اعمال به وزن کېږي منځ دی دا به وزن کېږي روژه به وزن کېږي او دغه شانته کې حج به هم وزن کېږي او عمره به هم وزن کېږي زمونږ نن سبا لوی مصیبت دا راوتی دی دا کیمرې والا موبایل الله دې په خپله پناه کې وساتي چې زمونږ مونځ هم په کیمرو کې راغی او زمونږ روژه خو خیر د کیمرې شی نه دی هغه خو یو معنوي غونه شی دی خو حج هم زمونږ کیمرې ته ورننوت او عمره هم زمونږ کیمرې ته ورننوتله او موږ چې احرام وتړو او څه مونږ د جاز په اوله سیړۍ باندې کینو نو زر به موبایل ځان ته داسې ونیسو او بیا وایي دا یادګار ساتمه یو تن ته مال ته په حرم کې ووایي چې هیڅ یادګار هم پاتې نه شي که نه الله یې قبول کړي دا بهتره ده او که تا سره یادګار پروت یا خدای تا په مخ باندې راګزار کړي دا بهتره ده په داسې یادګار باندې اور لګئ چې خدای دله مخ له راواچوي داسې یادګار په خاورو کې ولې نه اچوي چې هغه په ستا مخ له راچولی کېږي چې وخت له نشته ما ته ضرورت ستا د اعمالو د داسې څه فایده شوه بیا کم عمل کوې د فایدې دپاره او که چې تا ته په هغې باندې څه میلاو شي اجر پرې درته حاصل شي ستا پې هغه لویه ورځ کې مخ روڼ شي ته پې د قیامت په ورځ باندې د الله د رسول د مخ یې ونه شرمېږي د صحابو د مخ یې ونه شرمېږي په هغې کې برکت دی په دې کې نه دی برکت دا کم چې ته په موبایلو کې راجمع کې په ویډیوګانو کې راجمع کې په نورو ګندونو کې راجمع کې د دې هېڅ حیثیت هم نشته وان اعمال بني آدم وقولهم یوزن چې اعمال د بني آدمو چې دي دا به وزن کېږي او اقوال د بني آدمو چې دي دا به هم وزن کېږي وقال مجاهد امام مجاهد رحمه الله د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ شاګرد دی هغه فرمایي چې القسط العدل بالرومیه قسط چې دی
دا عدل ته ویل کېږي په رومي ژبه کې. نو په دې باندې سوال راځي چې الله خو په قرآن مجید کې دا فرمایلی دي چې ان انزلناه قرآنا عربیا، نو په دې کې رومي لفظ راغی. نو د هغې جواب دا دی چې په یو نیم لفظ د پښتو سره اردو د اردو نه نه وځي، چې د پښتو یو ټکی پرې سره خلاص شو که نه، نو هغې سره هغه د اردو نه نه وځي، بیا هم اردو به وي. په دې امام بخاري شریف کې یو حدیث راځي په کتاب الحج کې دی، په هغې کې ذکر کړي، نو هغې کې وایي چې لفظ هم یې پکې راوړی، هم یې راوړی پکې، نو هغه هم خو د فارسۍ ټکی دی. نو د هغې مطلب او معنا دا ده چې امام بخاري رحمه الله فارسي بانو او فارسي ژبه وه او دا ټکی ته خلاص شو. بس دا د اردو د فارسي ټکی د هغه نه په عربۍ کې د حدیث په ترجمه کې خلاص شو. بس وی دغه صحیح مطلب دی. نور ولا ګڼ شي خلک تاویلونه کوي، خو هغه تاویلونه اصلي دي او اصل خبره دغه ده چې امام بخاري رحمه الله چونکې فارسي ژبې والا او هغه د خولې نه دا لفظ هم دغسې خلاص شو چې موږ پکې پلانې حدیث هم راوړی شو. د هغې مضمون دا دی چې موږ پلانې حدیث هم راوړی شو، لیکن زما اراده دا ده چې په دې کتاب کې تکرار را نه شي، نو ما ولا سند د بدلولو کوشش وکړو. دا یې مطلب دی. نو هغې کې لفظ هم راوړی دی. نو دقه شانتي کې دا یو لفظ د قسط کې بېشکه د رومي لفظ دی، خو دا چې په قرآن مجید کې راغی نو په دې سره قرآن د عربیت نه نه وځي. قرآن عربیت به بحالي، هغې کې به تبدیلي نه راځي. ویقال القسط مصدر المقسط، او وایي چې ویلی شوي دي چې قسط په مصدر د مقسط دی. مقسط خو اسم فاعل صيغه ده د باب افعال نه، اقسط يقسط اقساطا، صرف صغیر داسې ویل کېږي، اقسط يقسط اقساطا فهو مقسط. نو دا وایي چې مصدر د مقسط دی، مصدر د قسط ورته نه وایي او مصدر د اقسط ورته هم نه وایي، مصدر د مقسط ورته وایي. مصدر د مقسط په دې معنی باندې دی چې حروف زواید ته لرې کړي، میم ته لرې کړي، یو بس قسط پاتې شو بیا. نو دا مصدر دی د مقسط، او دا مقسط چې دی د عدل ته ویلی کېږي. او قاسط لفظ چې دی چې د مجرد نه راشي، قسط یقسط قسطا فهو قاسط، نو دا قاسط په معنی د جائر او د ظالم باندې دی. حضرت سعید ابن جبیر رحمه الله تابعی کبیر او حجاج ابن یوسف هغه قتل کړی او ظلمن قتل کړی، ډېره زیاته وینه دغه نه بهېدلې وه. هغه ته په یو موقع باندې وویل چې ته ما ته ووایه چې علي په جنت کې دی که په دوزخ کې دی، ځکه چې دا بنو امیه والا او دوی د عباسیانو سره او دغه سره مخالفت. نو چې ما ته ووایه چې علي په جنت کې دی که په دوزخ کې دی، نو هغه ورته په جواب کې وفرمایل چې که زه جنت ته لاړم که نه، ما ولیدل چې پلانې پلانې پکې دی، چې زه به تا ته بیا ووایم. وایي د دې ځای نه زه ته څنګه ووایم چې په غیبو ما ته څه پته ده. اگر چې خبره خو صحیح خبره دقه ده چې عشره مبشره دی، ضرور جنتي دی، ټول صحابه جنتي دي، لیکن د یو شخص متعلق صراحتا تصریحا بعضې موقع کې یو خبره کول ګران وي، نشي سړی کولی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د براءت قصه وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی کېناست ابوبکر په کور کې، عائشه رضی الله تعالی عنها هم ډېر زیاتې ژړلې راپاڅېدله او ابوبکر ناست دی او ام رومان ناسته ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې که ستا نه غلطي شوي یو ته د هغې اعتراف وکړه، الله ګناه معاف کوي، او که نه شوي نو الله به ستا د براءت اظهار وکړي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابوبکر صدیق ته وایي چې یا ابتاه اجیب عني رسول الله، زما پلاره دې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زما طرفه جواب ورکړه چې ما ته څه غلط کار نه دی کړی. هغه وایي زه رسول الله ته څه ووایم، دا خو د غیبو خبره ده، ما ته څه پته ده. هغه وخت کې زمونږ حال وی که نه، که زمونږ خور او لور یو ناجایز عمل وکړو
او بیا زمونږ نه ذکر وشو موږ به د هغې باندې 100 قسم وکړو او موږ به ووایو چې نه 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 هغې ته ورسره پته نشته دومره پاک باز او دومره عزتدار او دومره حیاناک او هغې به دا کار کړی سوال نه پیدا کېږي موږ باسي په دروغو باندې قسمونه وکړو لیکن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی چې هغه هسې خو صدیق نه دی ویلي هغه صدیق په حقیقت کې صدیق و چې هغه په جواب کې دا وفرمایل چې زه رسول الله ته څه ووایم په تا چې په کوم ځای الزام لګولی کېږي په هغې کې خو الله او ته وې او هغه صفوان ابن معطل و چې ستا هغه په اوښې ته کېنولې او تېره روانه کړې په هغه ځای کې نور څوک و زه څه ویلی شم په دې کې نو مور ته وایي چې امي جان ته جواب ورکړه هغې وایي زه څه ووایم نو بیا په خپله باندې ارشاد وفرمایه چې زما او ستاسو مثال چې دی که نه هغه د یعقوب علیه السلام دی ستاسو په زړونو کې د دې خبرې رسوخ راغلی دی نو که ما وویل چې ما دا کار کړی په حقیقت کې مې نه دی کړی تاسو بیا ټولو ونه چاو کړی دی او که زه هم چې ما نه دی کړی او حقیقت دا دی چې ما نه دی کړی خو تاسو به زما نه منئ او بس بیا یې وژړل او د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د وحي کیفیت شروع شو او چې څنګه وحي ختم شوه د سورة نور دویمه رکوع نازله شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه خپل مخ مبارک دغه شانتې پاک کو او راپاڅېدو کېناستو وی یا عایشه اما الله فقد برأک عایشه څو پورې چې د الله تعلق دی نه الله خو ستا د براعت اظهار وکړو الله خو فرمایل چې ته بلکل پاکه صافه ته باندې هېڅ یو خبره نشته نو بهرحال دا مې عرض کاو چې وایي اما القاسط تو سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ یو پیر حجاج ابن یوسف را طلب کو او حجاج ابن یوسف ته تپوس ته وشي چې ته باره کې څه خبره کوي ته باره کې څه وایي نو هغه وایي چې هو یعنی کیا ہے قاسط العادل دی قاسط عادل دی نو خلک خوشحاله شو چې را تعریف یې وکړو او حجاج ډېر غټ عربي دانو ډېر پوه هغه نه تعریف یې کله وکړو دی چې وایي چې دی قاسط او عادل دی نه تا خو دې دغې ته اشاره کوي چې واما القاسطون فکانو لجهنم حطبا در دا مطلب دی چې قاسطین چې دي ظالمین هغه د جهنم لرګي دي او دغه شانتې د عادل باره کې وویل چې د خپل رب سره نور برابروي په ما دا خبره وکړه چې د قاسط هم عادل دی عادل دی معنی د الله سره نور برابروي او قاسط دی معنی ظالم دی او بیا د سعید بن جبیر د قتل حکم وکړو چې د سر دې کټ شي ده او چې سر یې وله کټ کاو نو اول چې دی نه هغه قبلې طرف ته کړو نو هغه د قبلې نه وله مخ واړوی وي قبلې نه وله مخ واړو نو هغه په دا وفرمایل چې اینما تولوا فثم وجه الله لله المشرق والمغرب دا یې وفرمایل او بیا یې چې دی مخې وله ځمکې ته یې وله مخ کوي چې ځمکې ته یې مخ کړو نو هغه وایي چې منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى د دې نه پیدا کړي په دې کې به مو واپس کړو او د دې نه به بیا راوچت کړو او بس بیا د هغه سر کټ کړی شو داسې وینه ته وبدلی چې ټول میدان یې رنګ نو بیا چې کله د حکیم طبیب نه تپوس وشو نو هغه وایي چې ته چې څوک قتل کړي هغه ویرېږي او دی نه ویرېدلی د ده ټول رګونه شنه او تازه او تره د سر کټ کړو هغه ټوله وینه چې د هغه په د مرۍ په رګونو باندې راسمه شوه راووتله او دا ځمکه ټوله ځکه لمده شوه په هغې باندې